أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. د قرآن کریم اصول بیان دل باقی کی د دې خبري تفصیل روانو چې د مشرکانو او مؤمنانو څخه خبري اتفاقی وي او څخه خبري اختلافي وي. اختلاف پاغي باندې منګویلو چې دوه خبرې وي او پاغي مسایاتونه راړولي چونکه مسله د الوهیت او د لا اله الا الله په ټولو کې ګرانه مسله ده او دا خنه لګي خلګي خو په پاک باندې شهد خواږه لګي خو چې بیمار نه وي. کله بیماری پاغه باندې مرچکه خوب لګي. د اولوہیت مسله د لا اله الا الله مسله د توحید مسله د انتهایی مشکله مسله وا. اختلاف په دې کې چې یو مشرکانو دا ویل چې دا زمون سفارشیان دي او منګ دوی ته وایو او دوی الله رب العالمین ته خبره رسي. اوس په دې باندې آیاتونه ذکر کېدل چې دغه معبودان باطله چې دي دا به د دوی خلافي د قیامت پر اس باندې او د دوی خلاف وکړي. سورہ مریم هم پاغه باندې راړولو. دارنګي وګورا سورہ صافات آیت نمبر 35 سپاره دا درشتما په هغه کې هم الله تبارک و تعالی فرمایي چې دا مشرکان چې د کومه مسلې نډیر تنګ کومه مسله هغه په ډیره بد لګیدله. 35 نمبر آیات کې وایي انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. انهم كانوا یقینا هدا مشرکان اذا قيل لهم کلا بچول شدوی تعالی اله الا الله چې نشتره حقدار د بندګۍ مگر یو الله دې نو یستکبرون انو دی بزان غټ غاڼو تکبر وکاو او دا لاسکه دا به ویل ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون. ویل بدای آیا منګه پرې دو خپل خدایان د وجه د وینا د شاعر لیوانینا. دا شاعر دی لیوانه دی شعرونه وای لیوانه دی د لیوانو خبرې کوي. من بد د وجه خپل خدایان او باباګان پریګدو. نو د لا اله الا الله مسله
ډیره مشکله مسله وا ګرانه مسله وا الہ وی صدا الفتح الربانی کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ آغاز ذکر کئی چی الہ ستوی کل ما تعتمد علیہ فہو الہو کا کل ما تعتمد علیہ فہو الہو کا ہر هغه څوک چې ته په اعتماد کې نو هغه ستا الہ دی چې په چا دې اعتماد وکړو نو هغه ستا څه دی الہ دی هغه ستا خدای دی وکل شیء تخاف منه وترجوه نو فهو الہک ار هغه څیز چې ته یریږي او ته دې امید لرې نو دغه ستا الہ دی معلومه ده شوه چې په عبادت کې درې سيزونه دي الہ کې درې سيزونه دي یو تمدا بل يرد او بل مینا ده تمدا او ګوره وای د تم درې لوخه دی او درې وانه سدي خالی دي تمي درې لوخه دی او درې وانه خالی دي پوه شو په وا میم عین یو باندې نقطه نشته نو ګوره بیا یو تمه ده هغه د ظاهري اسبابونه تمه ده د ظاهري اسبابونه سړی یو مالدار لورځي او داغه نه سغواړي نو دام تمه خدا خو اسباب ظاهري دي که یو تمه ده سدا چې هغه اسباب نشته دی لکه د بابا نه ته تمه لري اسباب نشته دی اتاله صدر کولی شي نو یو چې کم دی نو دغه تمه ده نو دغې ته عبادت وایي دغه د الوهیت صفت دی چې اسباب نشته دی دارنګې محبت دی او دارنګې یره ده نو یرم یا د اسبابو نه ده لکه سړی د ټوپک نه یریږي مثال ته خو دا اسباب دي یو داسې دی چې یره اسباب نشته دی خدای وایي نه نه هسې نه چې ما ته ټکر راورسئ د دې وجې نه دا مسئلہ ډیره ګرانه وا سورہ سواد کې الله رب العالمین فرمایي ورپسې سورہ سواد دے آیت نمبر 5 پای کې دے الله رب العالمین فرمایي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم واجبوا او ناشنا غنلا دي خلقو ان جاءهم منذر منهم دا چراغ دویتا يرون کې د دوینا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ویل بکافرانو دا جادوگر دی او دروژن دی ولی جادوگر دی ولی دروژن دی وی اجعل الالهه الها واحدا اجعل الالهه الها واحدا آیا دی ګرځي گن خدایان یو خدای زمون خډر گن خدایان دی گن معبودانم دی گن باباګانم په خدای تو باندې نیولې دي نو دی و چې دا یو دا ټول کارونه کوي ان هذا لشیء عجاب یقینا دا خو یو عجیب سیز دی چې یو خدای به دې دومره کارونو ته څنګه ورسیږي نو دی دا خبره صدا ناشنا ګڼلا نو الہ العالمین وی مسئلہ گرانه دا گوری مسئلہ گرانه دا دا مسئلہ دا الوہیت الہ العالمین 371 فیرے قرآن کریم کی ذکر کردے دا 371 فیرے اللہ واللہ دا دے وجہ نگورا دا نورو مسئلون نتختی خو یو مسئلہ دا توحید دا چی دا غین چکم دینو سدے آغا تختی لکا اگورا سورہ اسراء 46 نمبر آیات کے اللہ رب العالمین فرمائی 46 نمبر آیات کی 371 فیل اسراء 46 کے اللہ رب العالمین فرمائی چگورا فبلا مسئلہ باندی الہ العالمین وی دومرن تختی دگور دمون مسلم کوا دا حج مسلم کوا روجر روان دا دروجی مسلم کوا
او دا بز بیا تا سورۃ الانعام کې وې ما انعام کې بیا عجیب تفصیل لې او عجیب صورت ته دلتا الله رب العالمین فرمائے وجعلنا على قلوبهم اکنة ان يفقهوه ګرځول دي منګه پسړونو د دای باندې پردې چې دای په پوی نشي او فی اذانهم وقرا او د دې په غوږونو کې درونواله ده واذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورا الله وی کلا چې ته یادې په قران کریم کې خپل رب یک आवाज چې الله یو دې هر څه الله کوي نو ولوا علی ادبارهم نفورا ګرځي دوی په خپلو شاګانو باندې نفرت کوونکی بیا نفرت کوي ویره چې دا یو مسله ورزي کله کله وای کنه ویره چې دی ارزه کې دا یو مسله بیانای وای قیمتي مسله دا یو ازازه کدي سره تمام مسائل تړلې دي استاموز ال قبلېږي چې کله ستا عقیده د توحیدی ستا حج ال قبلېږي چې کله ستا عقیده د توحیدی ستا روزه ال قبلېږي چې کله ستا عقیده د توحیدی او کله چې عقیده د توحید نه د نو بیا کوا اسې ډنتکانی دی ولانو پښتانه وای یک کله کله وای غړته ګټي چلول دینو چلاوا او کله وای اندوستړې نو خدای ناراض ستا خوخه د کولګیا اوسه دارنګه وګورا سورہ زمر 45 نمبر آیات ته سورہ زمر آیت نمبر 45 الہ العالمین فرمائی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ سلیرشتم سپارہ سورہ زمر آیت نمبر 45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کلا چې یاد کړي شي الله یکی आवाज چې الله یو دی نو اشمأزت قلوب الذین تنشي زړونه د هغه کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې د تنګيږي د مسالې وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ او کله چې د الله نه سوا نور هغه ذکر شنو بیا دی یو بل خوشالیان ور کوي ای چې تو چې پلانې بابا روانو لوی ځوان راغیو د 200 کالو غرق بیړې راويستلا د 200 کالو غرق بیړې راويستلا او ناویم پکیوا مزيدي کنه پوښوي او پړې ورپسې ورکاته کړه نو بیا وی خلکو دي ته مسالې وي دي ته سوې مسالې کافر مولو وي کافر مسالې وګوره دا تجربه شوی خبره ده په دې جنازو کې اکثر د سي مسالې چې ته په جنازه کې بیان کې د توحید مسله و چېړي اکثر ورته خلک وګ نګدي هغه چې څوک ته پوښتنه کوي کوئی سی ویل نو وی لګیاو پوښ کنه خدا کیسه قطاره چې ورته وکي او دا گاډر ورته وخیږي کنه نو بیا ارسړې وير کافر بولو کافر مسلې سکړه وکړه خیال دې نو دا لانجه د بې اذا هم یستبشرون ناګه ندی چې کوم دینو سده بیا خوشالي په دغه باندې خوشاليږي وای وای دې ته مسله وای سورہ مدثر کې الله رب العالمین فرمای 18 نمبر آیات ته اللہ اکبر کبیرہ دا سپارہ دا یو کم درشتما او سورہ مدثر اتلسم نمبر آیات کے اللہ رب العالمین فرمائے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر اللہ وید فکر وکا اندازے وکڑا سوچے وکا الله وی دې تباشی کما اندازې کړي دا به دې تباشی ثم نظر به وکتل ثم عبس به تندرا گونچک و بصرا ای تندرا تریو کو نو و بصرا نو خیرا گونچک پوښو ځکه مساله په
بد ولګېدله نو ثم ادبره بیا یې دغه چل وکړه ثم ادبره بیا یې شا کړله واستكبر او تکبر وکړه فقال ان هذا الا سحر يؤثر دا ګڼه آیاتونه دي جادو دی یؤثرو چې نقل کولی شي د مخکې نه دا جادو را روان دی یؤثرو ان هذا الا قول البشر دا خو د انسان خبرې دي دارنګې وګوره سوره فرقان 41-42 نمبر آیات ته 19 سپارہ او سورہ فرقان آیت نمبر 41-42 پائے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی سورہ فرقان 19 سپارہ 41-42 نمبر آیات وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا کلا چوینی تالرا پیغمبرا ایتخذونکا ننیسی تالرا الا غزوا مگر پٹو قبانی تا پوری مسخرے کئی او سوئی احاذا الذي بعث الله بشر الرسولا ادا غسڑے دے چی اللہ رسول را لے گلے دوئی حاذا اسم اشارہ دا للتحقیر صحیح رکھا حاذا اسم اشارہ دا للتحقیر احاذا الذي بعث اللہ رسولا آیا دا اغا سڑے دے چی اللہ را لے گلے دے رسولا استازے احاذا الذي بعث اللہ رسولا ان کادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا قریب دا چه منگوالی دخپلو خدایانونا لولا ان صبرنا علیها کچر منگ پدیبانی مضبوط پاتی نشو صبرم ونک نو منگ دخپلو خدایانونا آلی دا بیویلا دارنگی سورہ اعراف سورة الاعراف آیت نمبر 70 نہم سپارہ بلکہ اتم سپارہ دا آیت نمبر 70 کے اللہ رب العالمین فرمائی قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ویل بدوی حضرت حود علیہ السلام تے ویلو اجئتنا ایتمنگ تراغلی لنعبد اللہ وحده ددید پارا چه عبادت وکود اللہ تعالی یکی وازی ونذر ما کان یعبد آباؤنا او پریدو آغا چه بندگی کولا زمنگا مشرانو ونذر ما کان یعبد آباؤنا او پریدو منگا آغا چه عبادت کو زمن مشرانو فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین راتلو کا منگتا پا آغا عذاب چتت منگا یریک چریت رشتینی نگورا دا مسئلہ پہ گرانوا دا مسئلہ گرانوا او دا مسئلہ دمرا گرانا مسئلہ دا چی قرآن کریم کی اللہ رب العالمین دا اغا سڑی حالات ذکر کئی چی کم سڑی باندی دا مسئلہ بدلگی سورة الحج 72 نمبر آیات تے الہ العالمین فرمائے سورة الحج وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر کلا چی ولوستلشی پدائی باندی آیاتنا زمنگا خبیناتین گورے شرط پا کدا دے ایک قاری سے لگی آئی او طول قرآن
دا غي تلاوت وکي خو څوک هم نه وایي چې هلکه قاري صاحب مه کوه د خوب نه دې ویستو که نه یې لکه وایي قرآن دی که نه نو داسې د باندې بد لګي پوه شوې که اصل کې د هغې وجه دی چې دوی پې پوهېږي بینات یې ځکه ذکر که آیاتنا بینات آیاتونه زمونږ ولوستلی شي خو بینات واضحه واضحه ښکاره 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 مسله بیان شي نو بیا به دا مسله جوړېږي هسې نه جوړېږي زه یو ځای کې امامت وسم نو په هغې کې هر څه وشو که نه کومې حربې وې هغه ټولې استعمال شوې کله کله به ویل یاره جي دا خو کله کله سړی تقاضي ته ناستي څه ته ناستي تقاضي ته ناستي او قرآن ته بیانې نو خلک یې او څه دی کوم سړی هغه لکه په داسې حالات کې دی نو هغه له قرآن اورېدل لاروا دي او په دې باندې ملا ګناهګارېږي پوه شو نو ما وایي د دې جمعې په ورځ چې موږ بیانونه کوو که نه نو ټول خلک باتروم کې نه ځکه خلک اکثر غسل کوي د جمعې په ورځ باندې نو مې زه دا خو هم د دې دوړه کوم د جمعې بیان هم د منځه لاړم مېمنۍ را سره پوه شوې نو سرونه یې ښکته کړه یو دویم دا ده چې مې یو کار بل دی صاحب هغه دا دی چې تاسو خو په ابو هید الذي اکمل مفتی صاحب ته چا ټلیفون کړو هغه ته ویلي وایي دا دغسې وایي وګوره ته د قرآن بیانې په لوډ سپیکر باندې زه دا دی اوس تقاضې ته ناست یم نو هغه ولې الزامي جواب ورکړی وایي ما ورته وویله چې دا خبره صحیح ده چې بې غیرته سړی قرآن واوري نو دقه ورځي پوه شو باید سړی سې معترضي که نه اعتراض کوي نو د هغې بیا دغه جواب یې که په هر حال ویل یاره روژه ده او مطلب دا دی چې خلکو ته تکلیف دی خلک وده کېږي که نه خلکو خوب دی دلته هم دا اخوا دېخوا دا کارونه ټول روان دي باقاعده تر دا رپوټونه هم باقاعده کوي په دې خبره باندې د هغې نه علاوه بیا چې کله زه د هغه ځای نه رالم بل ځای هغه لرې ځای نو هغه ځای نه چې رالم هغې کې بیا یو حافظ اوس پاتې کېږي د ختمونو ټیکهدار د ختمونو ټیکهدار او هغه د شپې په تراوو کې قرآن وایي په لوډ سپیکر یې وایي هغه ته څوک هم نه وایي چې هلکه د خوب نه دې ویستو دا هېڅوک هم نه وایي دا خبره څوک هم نه کوي تعرف فی وجوه الذین دلته کې الله وایي بینات کا شرط یې لګولی دی چې آیاتنا بینات آیاتنا زمونږه واضحه واضحه لوستلی شي نو تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر ته به ویني پیژنې به په مخونو د هغه کسانو کې کفرو چې کافران دي المنکر انکار یو معنا المنکر انکار به کوي نه به مني یا المنکر ناشنا ګڼل دی مسلې لره دا مسله به ناشنا ګڼي ته خو نشته چا نه ده کړې دا مسله پوه شوې او دا لاسه کې چې ګورې سترګې به کولاو ساتي هسې نه چې څوک دله تندي له سیزره وبغی یکادونا قریب دا یستون بالذین چې حمله وکړي په هغه کسانو باندې یتلون علیهم آیاتنا چې لولي په دې باندې آیاتونه زمونږه نو الله وی ګورې خیال به کې څوک در باندې حمله ونه کړي قل وایه پیغمبره افانبئکم بشر من ذلکم آیا زه خبر نه در کوم تاسو ته په ډېر ناکاره سره د دې نه چې هغه څه دی النار لک النار پیک النار منک النار وی لک النار چې هغه ستا دپاره اور دی فیک النار که نه پوه شې که نه او منک النار ستا د خولې نه اور را روان دی یا انک من اصحاب النار ته د اور والاونه یې چې وعدها الله الذین کفروا وعده کړی الله د کافرانو سره وبئس المصیر او بس ځای د ورتللو دی نو ګوره دغه مسله الہ العالمین وی دا مسله په مشرکانو باندې بده لګېدله دارنګې وګوره سوره مومن آیت نمبر 11 کې هم دقه خبره ده ښه اوس موږ راځو دې خبرې لا چې
دغه مسله چې په بد لګي د الوهیت نه چې انکار کوي د توحید په مسله کې چې جګړه کوي هغه ته مشرک وای ایدا مشرک وای او هغه چې کمکار کوي نو هغه ته شرک وای او شرک په دوه قسمه ده شرک په دوه قسمه یو ته وای شرک فعلی او بل ته وای شرک اعتقادي بيدا شرک اعتقادي په څلور قسمه ده یو ته وای شرک فی العلم شرک اعتقادي لاول غټ قسمونه سودي دوا شرک فعلی ده او شرک اعتقادي ده بیا شرک اعتقادي په څلور قسمه باندې ده یو ته وای شرک فی العلم او بل ته وای شرک په تصرف او دریم ته وای شرک فی العباده او سلورم ته وای شرک فی الدعاء او اصل کې دا ترتیباً دی ګورا اولنۍ دا عقیده پیدا شي چې یاره پیر صاحب زما د حالاتونه خبر دی نو چې کله دا عقیده پیدا شي چې پیر زما د حالاتونه خبر دی نو راشه به متصرف او واقدار وګڼي چې رسه کولی شي تصرف ور سره دی او چې کله تصرف وګڼي نو به عبادت کې او بیا ورته چغې وي را مدد شو د دیو جن ګورا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامه مؤذنین چې د قیامت پر ورځ باندې بدنګ غړي سټونه به وګدي نو وګد سټ خو مزه نه کوي مطلب دنګي غړي دنګي غړي حسکا غړي ورته وي ها وې داغه وجدا د حدیث کې راځي چې کله مؤذن بانګ وای نو شیطان دانګ وای پوهیږي په خبره چې کله چې مؤذن بانګ وای نو شیطان دانګ وای او دا لاس کې چې هنور کاتم خراب وای کنه ګړس ګړوس یې راغستې غر غوري راغستې ټینګي لیکي غراره براره کې دای وجدار چې مؤذن د توحید شغه لګي مؤذن د توحید شغه لګي او دقه ګورا د څلورو شرکونو رات کوي اوله کې په باندې څلور ځل الله اکبر دغه نه دغه اشاره د خبره ته چې ګورا الله اکبر به اعتبار العلم الله لوی دی په اعتبار د سره علم سره دویم الله اکبر به اعتبار التصرف الله لوی دی په اعتبار د تصرف سره الله اکبر به اعتبار العبادت الله لوی دی په اعتبار د عبادت سره الله اکبر به اعتبار الدعاء الله لوی دی په اعتبار د دعا سره چې کله د څلور اقسام او شرک رد وشو نو وسوي چې اشهد الله اله الا الله او بیا ور سره رسالت خو څه دی ضروری دی نو اشهد ان محمد رسول الله ټیک شو اوس ګوره عقیده صفاش والا اول د شرک رد وشو نو عقیده چې کله صفاش والا نو اوس راو دانګه اوس شه حیا للصلاه حیا علی الفلاح اوس په دې منسکار کوي اخر کې وای ګوره مساله د نه یې رنشي الله اکبر به اعتبار العلم والتصرف الله اکبر به اعتبار العبادت والدعاء دوزله به خبر مختصر او اخیره کې لا اله الا الله ټیک شو کنه د دې وجنه ګورا مؤذن ته زکه اطول انا قن ویلې ده چې دا څه ده حس کا غړې دا دنګ غړې ولې دا زکه د تمام شرکو رات کوي خو ارمان چې مؤذن ته خبر وي
غریب د دې نه خبر پوه شوې که الله اکبر کبیره. بهرحال اوس دا شرک فی العلم دا څه ته وایي؟ شرک فی العلم دې ته وایي چې یو سړی عقیده دا وساتي، د سړي عقیده دا چې څنګه الله عالم الغیب دی، دقسې څنګه الله زما د حالاتونه خبر دی، دقسې پلانې پیرم زما د حالاتونه خبر دی، فقیرم زما د حالاتونه خبر دی، ملا صاحب خبر دی. چانک کی در باندې چا تعویذونه کړي، چانک کې پراته دي، پوه شو چا در باندې تعویذونه کړي دي او په انغری کې رته خخ کړي دي، وای مولا صاحب جوړی دا تا کړي، زمونږ انغری له جوړی څوک نه دی راغلی، پوه شو کنه. او کله کله وای یاره چې تا باندې تعویذ شوی دی، خو هغه د لونخوړ په مقبره کې په زوړ قبر خپو طرف ته دفن شوی دی، وای تا کړی تاسو لیدلې دی چې داسې کارې کړل، او دا دی خپله باندې کوي که نه، نو بیا په دې کې خو غټې پیسې که نو دې ته وایي شرک فی العلم. قرآن کریم کې الله رب العالمین د دې خبرې ذکر کوي چې ګورې عالم الغیب یو الله دی. که ته اوس داسې وې چې یاره ملایکې عالم الغیب دی، ملایکې څه دي؟ عالم الغیب دی، نو د ملائکو نه قرآن کریم نه پی کوي چې ګوره ملائکه عالم الغیب نه دي. لکه وګوره سورۃ البقره آیت نمبر 33. بابای آدم علیہ الصلوۃ والسلام او د ملائکو امتحان دی، شه دی امتحان دی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ګټلې دا زوستو وګره آدم علیہ السلام ګټلې دا او ملائکو بیللې دا. بس خبره خدای لکه ملائکه پیل شوي دي دې ځای کې که نه، خو خفه شوي نه دي، پوه شوې که نه. نو ته د ملائکو نه جوړی ښیي خیال دې شو. الله اکبر کبیره. نو ملائکه وی قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. ملائکه ویلو پاکی د تعالی را لا علم لنا نشتر علم منگلرا الا ما علمتنا مگر اغا چی تا منگ ترا کڑے دے انکا انت العلیم تپوئی پہر سبان دے و ملائکی نپوئیگی حکیم حکمت والائی پدے کمشتا حکمت دے. آخر کی بیا اللہ رب العالمین فرمائی قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ وی تاسو تمانو ویلے چی زپویگم پپٹو دا براوکت باندے وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. او زپویگم پاگا چی تاسو اخکار کوئی او پاگا سبانی چی تاسو پٹوئی. دارنگی قرآن کریم نبی کئی دا مخلوقنا دا علم غیب او اللہ رب العالمین ازان لثابتی. اگورا سورة الانعام آیت نمبر 3 خبر شرولا. انعام کو بیا انعام دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. آیت نمبر 3 کے اللہ رب العالمین فرمائے سورة الانعام د شرک رد دیر عجیبہ کڑا. 3 کے ویو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اللہ اغزاد دے چی برم معبود دے و کتم معبود دے. عالم سرکم و جہرکم پوئی گے اللہ پپٹو استاسو و جہرکم او پخکارو استاسو و عالم ما تکسبون او پوئی گے پغسبانی چی تاسوی کوئی. نو گورا اللہ رب العالمین زان لثابت کو د مخلوق نے نہ پہ کہ دق سورة الانعام دے آیت نمبر 49-50 دے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. اوے پیغمبر آزنویم تاسو تا چی ما سر خزانی دا اللہ دی. ولا اعلم الغیبہ غیبو ہمو نپوئی.
یاره که نبی څه دی عالم الغیب دی حاضر او ناظر دی وای قرآن خو وای چې نبی وای چې لا عالم الغیب ز په غیب باندې نه پوهیږم ز په غیب باندې نه پوهیږم دقه سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کې وایي چې لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 نہم سپارہ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا اوه پیغمبره زمالک نه ما د ځان د پارا نه د پایدې او نه د zarar نه پایده ځان لور کول شو او نه zarar الا ماشاء الله مگر هغه کده الله خوښي او الله پیدا راکی ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير کچرتا ز پویدل په غیب باندې نو ما بډیر خیرونه جمع کړی وي سره ما بډیر خیرونه جمع کړی نو ګورا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه پویږي الله یې ځان له ثابتای دارنګه سورۃ المیګه وګورا 65 نمبر آیات سورۃ النمل دا د نلسمی سپاری اولنې مخ دی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هو پیغمبره نه پويږي هغه څوک چې بردي ملائکه او زمکه کې دي په غیب باندې مگر یو الله پويږي نو عالم الغیب یو الله دی هدا دیو جن ګورا کلا کلا ناپویا خلقینو غیر الله لرا علم غیب ثابت کی رجی پلانې پوي یو سړیو او یو کوچو غړي سرولې ها غړي سرولې ویلې وراغه نو غړې ته تختول نو کوچي आवाज وکړ وې پیرا را مدد شه و پیرا را مدد شه نو وېدا سه کارو شو چې یو سپیراغه او اقصی زونه وشړ اسیزونه وشړ مورید هغه چې کوم دینو پیر صاحب لاړو هغه ته ویلو پیرا کاملی هغه ته لکه څنګه ویل ګور زمانہ په رامه کې چې کوم دینو ګډه هغه لیوو وتختوله او چې ما تا تواز کو نو تر روان وي د سپي په شکل کې غوږونه دې بوڅ بوڅ نیولې او را روان وي خبره پوښ غوږونه دې بوڅ بوڅ هغه نیولې او را روان وي المال دې څه دغه کړله المال دې دغه آزاد کړه ګډه سکله آزاد کړه نکله کله بیا داسي پیران عالم الغیب هغه غني پیران سری عالم الغیب غني دارنګه قران کریم کې الله رب العالمین د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه نفي کوي د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام لکه وګورئ سورۃ المائده آیت نمبر 109 پای کې الله تبارک وتعالى نفي کوي د تمام انبیاءونه چې ټول انبیاء عالم الغیب هغه چې کوم دینو ندي تمام انبیاء عالم الغیب ندي غیب دان یو الله دی صفت د غیب د یو الله سره دی د بل چا سره نه 109 یوم یجمع الله الرسل فاغه ورځ باندې چې الله راجمع کې پیغمبرانو لرا فیقول الله بو فرمای ماذا اجبتم س جواب در کلشو تاسو ته د قومونو د طرفنا نو قالو ملائک دا انبیاء بو لا علم لنا
نشته د علم زمنګ د پارا لا علم لنا نشته د علم زمنګ د پارا زکه انک انت علام الغیوب یقینا ته عالم په غیب باندې د غیب نه ته خبرداري منګه ته پته نشته ده دارنګ وګورا سورته کهف کی الله تبارک و تعالی نبی کوي دوه مسلې ذکر کوي یو مسله دا چې علم غیب صفت خاصه ده الله دی کته ويره باباګان پويږي نو سورۃ الکهف کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې اصحاب کهف قرآنی باباګان دي څه شي دي دا نور باباګان پته نه لګي چې دې په بابا د دې په بابا والی باندې څه دلیل نشته خو اصحاب کهف چې دي دا قرآنی باباګان دي قران کریم وی دا باباګان دي خو لیکن عالم الغیب ندی عالم الغیب اغه ندی لکه وګورا سورۃ الکهف کې دغه باباګان دوی چې کم دینو نه د برا درې سو کاله للو شوی دي نه د برا درې سو کاله للو شوی دي الکه ود شوی دي او کله چې الله رب العالمین را پور تکړه پورا تفصیل له پورا واقعا ده ان شاء الله الرحمن کچرته الله ورسولو او مرګی لرګی نه کړو بیا به کاته برابر شي ښا التکه د دین الله ته پوس کوي چې څومره وخت موشه څومره وخت وشه آیت نمبر 19 وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم الله ورا پورته مکلو چې بل سوال وکي یو ویل کی ویل کم لبثتم څومره وخت موشه قالوا دی ویل لبسنا یوما او بعض یوم الک نه دبره درې سو کاله شوی دي او یم یو ورځ شوی د یا د ورځې نم کم ټیم شوی به وی چې ربکم اعلم بما لبستم نورې خبرې پرې دا وای دغه کارونه د الله رب العالمین دي او یو کار کوي سړی ولګي د خوراک مراک بندوبست کوي د نظم کار کوي دې تاسو نظم وتوي دا حضرات ورته نظم وای کنه هدارنګ یو ګورا کتوای پیغمبران پویږي د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه سورۃ الکهف ته آیت نمبر 23 ته ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا یو شی بارک دا موایا چې زبدا کار سبا کوم نبی علیہ السلام ته پوښیو وی سبا به جواب ده انزل سورۃ وحی بند شو الله سورہ زهار علیکم رسول الله ډیر سو خافو الله سورہ زهار علیگا چې والضحى والليل اذا سجى زها صاخ راتل د وحی ځکه صاخ رڼا ده راتل د وحی هم رڼا ده لیل شپه ده نو تور شپه ده نو بندش د وحی تورا شپه ده الله وی صاخ همیشه نه نو وحی به همیشه نه شپه همیشه نه نو بندش د وحی به هم همیشه نه هغه ول پرخه ده الله وی قارون خبره موسی علیہ السلام حضرت علیہ السلام کارونه کوي حضرت موسی علیہ السلام ته پتا نه لګي دي ته پوښتنه کوي دا دی ولې وکړو دا چې کله او ته بیان کوي دوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 نمبر آیات کو سویم 23 نمبر آیات ګوره دا ټول واقعیا ده خدا شروع د کم ځای نسبه دا شروع د آیت نمبر 60 نه د 60 نه خبره شروع ده او هغه علم موسی چون کې شد در غیب و بند علم موسی چون کې شد در غیب و بند علم موشه کې بود ارجمند وی د موسی علیہ السلام علم په غیب کې بند شو نو د منګکانو بسیلنی ها دا غوي ښا وې د منګکانو با سیلمی سیبا دریم ذوالقرنین دی د تمام دنیا بادشاہ دی د تمام دنیا بادشاہ دی خو تله دی او د چا په خبره باندې نه پوي
د چا په خبره اوم نه پوهېږي. سفرونه یې کړي د مغرب او مشرق او شمال او جنوب، تمام سفرونه یې کړي دي، خو خبردار نه دی. د دې وجې نه اوس خو لانجه بله ده، که داسې دي وی چې پیر نه پوهېږي نو سیز وران دی. پنجپیر نه یو سړی وی را روان و، چېرته پیر بابا ته پیدا کړی چای الله. وی ما وی چېره د الله نوم بې اودس اخلي او بل طرف ته چې کوم دی نو دی څه دی د پیر بابا نوم بې اودسه نه اخلي. چې زه ورته ویم چېرته ځې؟ وی هو. او چې ورته پیدا کړی چای وی الله. وی بس سم مې پې را باندې وی ښه مې وډابم. چې مخکې لاړو تاڼه کې رپورټ ورکړه چې دې سړي زه ووالم. وی ما زیرا کوسلم، ما دې دا سړی دی ولې والی دی؟ وی ما یې د ده نه ته تاسو تپوس وکړئ چې دی چېرته روان دی. وی پولیس والا دې تپوس وکړه چې چېرته ځې؟ ویل چې هو. وی ما وی دا تپوس وکړه چې پیدا کړی چای؟ وی چې ویل چې الله پیدا کړی ما. وی ما ورته ویل چې دی بې اودسه د الله نوم اخلي او د پیر بابا نوم نه اخلي. صحیح ده؟ وی هغې م پې را باندې کړه، هغې م وډاباو. خیال ده. نو دا کارونه به کول. الہ العالمین وی چې دا عالم الغیب نه دي. دارنګې دا مشهوره ده، وی پیریانو باباګانو پیریانو ماماګانو خپله مو واخلئ نو خپله مو راکئ. دا به ویل که پیریانو ماماګانو نو پته نه لګي چې ستا دا مور پیری وه. لکه ماما څه ته وایي؟ د مور رور ته وایي. نو جوړې ستا دا مور پیری وه چې ستا پیری ماما دی که نه؟ ټیک ده که نه؟ نو پیریان موږ ځان له داسې واړه چې وو، دا خبره ډېره مشهوره وه چې کله به څه شی ورک شه نو خلکو به ویل پیریانو ماماګانو خپله مو واخلئ خپله مو راکئ. ښه په خوږ اواز به ویل. دا خبره ټیک ده. بهرحال دا یو مشهوره خبره وه چې پیریان عالم الغیب دي، خو دا خبره هم غلطه ده. سوره سبا راواړوئ. سلیمان علیه السلام ورته مخامخ ولاړ دی او روح ته تلی دی، روح ته تلی دی او دی غریبانانو ته پته نشته دی. آیت نمبر 14 کې وایي فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابة الارض. کله چې فیصله وکړه موږه په ده باندې د ژوند، کله چې فیصله وکړه موږه په ده باندې الموته د ژوند. هلکه الموته ژوند معنی راځي، الموته د مرګ او لړ لړې دوه ځله ویلي دي. ما دلهم علی موته، ښودنه ونه کړه دوی ته په مرګ د ده باندې الا دابة الارض، مگر وینه د ځمکې تأکلو من ساعته، چې وی خوړله امسا د ده. نو فلما خر، کله چې را پریوتو سلیمان علیه السلام تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. دلته کې دوه معنی دي. یو معنا دا ده تبینت په معنا د علمت سره دی. نو علمت الجن، پوه شو پیریان دا کشران که چېرته پوهېدلی زموږ دا مشران په غیبو باندې، ځکه د مشرانو به دا دعوې کولې چې موږ په غیبو پوهېږو. نو علمت الجن، پوه شو دا کشران پیریان که زموږ دا مشران په غیبو پوهېدلی نو ما لبثوا فی العذاب المهین، دی به وخت نو تیر کړی په عذاب سپکوونکي کې، شپه ورځ بېکارونه نه کوو. دوی مطلب دا دی. تبینت په معنا د ښکاره کېدلو سره دي. نو بیا به معنا دا شي تبینت الجن ظهرت الجن، ښکاره شو پیریان خلکو ته، ټولو خلکو ته پته ولګېدله چې ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. که چېرته دې په غیبو باندې پوهېدلی نو دې به وخت نو تېر کړی په عذاب سپکوونکي کې. ټیک ده که پته ولګېدله چې پیریان هم عالم الغیب نه دي. دارنګې وګوره د جن صورت دی د پیریانو صورت په خپله باندې ویو چې موږ چې کوم دی نو غیب دان نه یو. آیت نمبر 10 یو کم دېرشمه سپاره ده او آیت نمبر 10 سوره جن. آیه کې فرمایي وانا لا ندري وانا
لا ندري یقینا من چې لا ندري نه پوهېدلو اشر اريد بمن فی الارض چې آیا شر اراده شوی دی په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دي ام اراد بهم ربهم رشدا او که اراده کړي په دې باندې رب د دې د کامیابی دا راته پته نه چې الله په دې باندې د شر اراده کړی دا او که د کامیابی نو پته ولګېدله چې عالم الغیب یو الله رب العالمین دی او سورة النمل په بیا ټول لګېدلی دی ښه سوره نمل دا ټول لګېدلی دی هلته کې هم دوه مسلې دي خلاصه د صورت کې به تاله راشي یو مسله السلامة من الله سلامتیا د الله نه ده سلامتیا د الله او دویمه مسله پکې دا ده چې دویمه مسله هغه پکې دا ده چې وګوره سلیمان خبر نه و د کارونو د رحمان وګوره سلیمان خبر نه و د کارونو د رحمان او وګوره موسی خبر نه و د امسا ټیک شو خیال دې شو کنه نو دا دوه مسلې چې د امسا نه به څه جوړیږي موسی ته پته نه وه سلیمان ته پته نه وه د بلقیس ته حکومت چې هلته بې نظره ده او هغه چې کوم دی نو څه ده هغه ګورنره ده پوهېږي په خبره او باچڼه ده او یا دا بله لانجه ماره ده په خبره پوه شوې که نه د دې وجې نه دې ته وایي نفي د علم غیب پته ولګېدله ګڼ آیاتونه په دې مسله موږ راواړول چې عالم الغیب هغه یو الله دی چې کله عالم الغیب یو الله دی نو متصرف واکدار هغه به هم یو الله وي اختیار به په دې کائنات کې د چا چلیږي د یو الله به چلیږي د بل چا پکې پرونه په ویلو د بل بله ورځ د بل چا پکې ذره لا یملکون مثقال ذره لکه د ذرې اختیار نشته دی نو لا دا خو څه کې چې د 1200 کالو ورقه بیړۍ څه کړه هغه راویستله او څوک داسې وایي نه وایي د بوډۍ زوی مړ شوی څه مړ شوی د بوډۍ زوی مړو نو رالله نو لوی ځوان علیه الرحمت ته یې ویله چې زوی مې مړ دی هغه ویل چې ښه نو وایي هغه ورپسې ګاډی سټارټ که بره پوه شوې که نه روان شو نو وایي اول اسمان یې کراس که نو وایي نه مونده ته مخکې تللی و که نه وایي دویم اسمان یې کراس که دریم یې کراس که څلورم پنځم شپږم اووم اسمان خو ګاډر وایي دې ته که نه چې اووم اسمان یې کراس که نو وایي اسرائیل علیه السلام یې راټینګ کړو څه یې کړ راټینګ کړ ویې لکه د بوډۍ د زوی دا روح دې څه که راکړه وی هغه ته وایي چې دا تا ته چا ویلي زه خو الله لېږلی وم زه خو الله لېږلی وم نو وایي لاس یې وله تاو کړه پوه شوې که نه لاس یې وله څه کړه تاو کړه وایي ټول شاپر یې ترې واغسته او کت یې راویشته ټول شاپر یې ترې واغسته او کت یې څه کړه راویشته وایي چې کت یې راویشته وایي چې څوک مړه شوي نو ټول راجمدي شو صحیح ده صحیح ده که نه او وایي بې اسرائیل علیه السلام له خامخا لاس برېښولی را برېښولی او کرېک شوی به که نه وایي هغه الله ته لاړی نو وایي الله رب العالمین ته یې وویله چې یا الله ستا یو بنده و او هغه دغسې کار وکړو وایي الله ورته وایي چې څوک و وایي چې هغه لوی ځوان نه دی څه وایي الله ورته وایي چې چپ که چپ که په هغه زما ملاس نه رسي نعوذ بالله دې ته کفر وایي ښه دې ته څه وایي کفر وایي دا ګاډري دي خلک چې کوم دی نو څه دی هغه خېجوي نو څه به وکړو الله دې خیر وکړي خبره پوه شي پلانی په قبر کې تړلی او کله کله وایي چې کوم دی نو وایي امام بخاري مې په دې جومات کې ولیدو په دې جومات او په دې سترګو مې ولیدو پلانی مې ولیدو او دا د بلا زامن دي نو د دوی روحونه هر ځای کې ګرځي که نه د دوی روحونه هر ځای ته رسېږي به هر حال نو چې کله عالم الغیب یو الله دی نو ګوره کنټرول په دې نظام باندې هغه هم د یو الله رب العالمین دی چې ګوره بل څوک بغیر د اسباب ظاهریو نه فایدې او نقصان والا نشته دی سوا د یو الله نه او دا مسله قرآن کریم بار بار ذکر کوي نفي د شرک فی التصرف لکه وګوره سورة الانعام 17 نمبر آیات الله اکبر کبیرا
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَأُرَسَيَ اللَّهُ تعالى تاتا بِضُرٍّ تنوين للتحقير التنوين للتحقير سمت معمولی ضرر وړوکې ضرر دی وړوکې نه نکې را باندې راوختله نو فلا کاشف له الا هو دا غیر لري کوونکی نشته مگر یو الله دی یو معنا شته یا بذرین کې تنوین للتعظیم واخلا نو چې تنوین د تعظیم د پاره شنو به ودا معنا شي کور سیتا تعالی تعالی غاټ ضرر من دانه د باندې راوخیږي نو د من دانی ذمہوارم الله دې ګره بل څوک نه فلا کاشف له الا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کله ورسیتا ته خیر نو الله په اریو شیبان قدرت والا دې دقه انعام دې آیت نمبر 50 ته پدا کې الله رب العالمین فرمایي قل لا اقول لكم عندي خزائن الله زواکدار نیما او پیغمبر وختي مراړه ولو زنوې هم تاسو ته چې ما سره خزاني د الله دی د خزانو واکدار چې کوم دی نو څوک دی الله دی وی نه چې کنه داتا گنج بخش څه شي داتا گنج بخش بالله کنه وهو بالله لاهور کې یو دی هغه ته وی داتا گنج بخش داتا په پنجابی کې دینے والا او گنج خزانو او بخش بخلو ته وی مطلب خزانه ورکول کی علی حجبیری رحمه الله حالان کې هغه خپل باندې وی وعلی خلق ترا گنج بخش گوید والحال ان کې یک دانه از دست شما نیست صحیح ده کنه وی ګورا خلق ورته سوې خزانو ورکول والا وی حال دا دې چې یو دانه اومستا په لاس کې نشته ده نو تعالی د خزانو خبرې او پدې دغه باندې پدې مزار باندې ټول مشران نوټونه پراته دغه په مزار باندې ټول مشران نوټونه سي هغه پراته کشران پکې نه ملایي ټول مشران الله اکبر کبیره نو واقدار یو الله له او کله کله به د سویلا ول د بغداد شاهي میرانا مانی ولې لمن استادا صحیح ده چا بدا ویل او کله وینا زه د بابا د جولې د لاندې راغلې ما صحیح ده کنه نور پوه شو خان دارنګه سورۃ الانعام 46 کې الله رب العالمین فرمایش پک سلو ختم کې وای الله 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 دغه نمخ کې دی ښا قل ارایتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم و پیغمبره خبر را کوي ک الله تاسو طاقت د غوګونو والی او طاقت د سترګو والی وختم على قلوبكم او تاسو په زړونو باندې مهر ولګي مطلب لیونیم کی نو من اله غیر الله یاتیکم به سوق اغا الہ دے سوق دے الہ مددگار غیر د الله نه چې راتلو کی تاسو ته په دې سره و چې الله دې غوګونو باندې کون کی نه نه وای دا د غوګونو بابا دی د سره د غوګونو بابا دی هغه کندو بابا کې کندو بابا چې وته وای کنه هغه کې یو ساده خیل دی هغه ساده خیل وای ما ته استاد جی وې دې غوګونو بابا لا ورغلې وي مې ولې ما چې ولې کو غوګونی دغې مال مونږ خو بیړه غر ککله په دې 15 کال کې دې بابا غدي ها مخاله هاي هاي صحیح را ما مری ګرمې دی وخت نقصان الله اکبر کبیره بهر حال نو الله وی ګورا او دارنګ بل سوې وا افسار دا د څه د نظرونو واقدار او ختم علی قلوبکم وې دا چې کوم دینو د لیوانو بابا دی څه دي د لیوانو بابا دی او کله کله وې دا دیوانه بابا دی څه شه دی دیوانه بابا دی ملي ونه بابا دیوانه خو لیونی ته وې نو
نو دا خو بیزتی تاسو کوئ چې ته لیونی بابا کېدلی شي ذکر دې خلکو هغه اولیاء سدي ولی وې څه ته وایي او چې بس پنځه شي پرتګونه چولې او اکثر او د سمات په پرتګ کې کوي او شنه مړی چې کوم دی نو ځان ته ډیر شي چولې او نه او 10 پیجنې او نه مونږ پیجنې نو وېدا رسیدلې دی وېدا رسیدلې پیر دی ننګا دی دا پکې لا بل ها وېدا چې دیوانه بابا دی خیرن بابا وېدا پکې بوساړو بابا دی هم پاکستان بوساړو بابا هم پاکستان او دا لاسه کې د دې 400 نه چې نو خار ته زی نو په هغه روډ باندې یو ځای کې یو بابا راځي هغه ته لیکلي دی بورډ لګولای دی وای اوس په دې کې څه غلطه کوم چې سی له سورې بابا یا سورې بابا قبله ته سورې بابا وته وای یا سورې بابا وشدا والله اعلم چې کوم یو دی نو دوی وای تاسو بیزتی کوي دا الله باندې بیزتی خو ته کوي چې ته چې جامدې اوځي یو کارو کا په جامدې سړی باندې ته شال واچوځه چې پته دی ولګي د وار نه د غلول دی پوهیږي کنه او چې کله غریب مرشنو د ساده خانداش مش په شالونه سره اچو او کله چې کوم نه ماتي پیالي او ماتي چانکي او مخکې به د زنانه او ټول وخت په مقبرو کې پراتو اوس په 1400 کیلو والا راغلي دي نو ته په نظر نه راځي ته په نظر نه راځي څوک خرڅي په لوخ باندې ناروا ده څوک په پیسو خرڅي حرام ناروا دي خبره پوښوي او دارنګ چې کوم دینو څوک چې څوک د دینه خبر دی جو هغه پټای چرته نو بهر حال الہ العالمین من الہ غیر الله من الہ غیر الله بل شته دا سه واقدار چې هغه دا کارونه تاسو لوکي سوره فاتحه آیت نمبر 2 د دینه مکه سوره فرقان وګوره فرقان د ترتیب برابر شي فرقان آیت نمبر 3 دا د نل اتلسمی سپاری اخیرنه سر دی واتخذوا من دون الها نیولې د مشرکانو سوا د الله نه ګڼ خدایان نور خدایان لا يخلقون شيئا چې نشي پیدا کوله هیڅ شی دا شی انوي نه کړه او په سیاق د نبی کې صدا واقع شوی دا او تاویل دا عموم پیدا کوي نو هیڅ شی نشي پیدا کوله مچم نشي پیدا کوله لکه رسول تعالی سورۃ الحج کې راشي وهم يخلقون او دې پیدا کړل شوی دي پشپغو طریقو باندې عاجزی دا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ندی مالکان د خپل ځانونو د zarar او نه د پایدې زال له zarar نشي لري کوله زال له پیدا نشي ور کوله نو تعالی بس در کی او ستانه بس zarar د پکی او بل ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا ندی مالکان د مرګ نه د ژوند نه د را پورته کولو نه څوک وجل شي نه څوک را جام ده کول شي او نه څوک دوباره را پورته کول شي دارنګه وګورا سوره فاتحه او آیت نمبر سوره فاتحه آیت نمبر 2 باغې کې موي ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها هغه چې کولاو کې الله خلقو ته رحمت نشتره بندون کې داغي و ما يمسك او هغه چې الله یې بند کی نو فلا مرسل له من بعد نشتره را لګون کې داغي پس بندول د الله نه سو بیرخلص چې الله یې بند کی سو کې رازادول نشي او چې الله یې رازاد کی نو سو کې بندول بیا نشي زمو خیال ډیر وخت باران الله بند کړو چا زادول شو صحیح راکنه او به چې آزاد ک نو د خلکو نه په یو ورځ بلکې په 24 غنټو کې داسې چغې وېستي پوه شو کنه نو به چا بندول شو چا نشو بندول الله اکبر کبیره بهرحال دغه شو هنو مطلب دا دی چې دوی چې کم دینو اغا دغه نیولیو او اغي د چې کم دینو سره اغه متصرفین ګرځولي اغه متصرفین ګرځولي داغي ته چې کم دینو تصرف اغه چې کم دینو سره اغه حواله کړو دوه قسمونه اغه د شرک اعتقادي وشو یو شرک اغه چې کم دینو په علم او دویم شرک
په تصرف دو پاتې شو یو د شرک په دعا او بل د شرک په العباده د دې تفصیل به ان شاء الله زندگی باقی ملاقات باقی ان شاء الله الرحمن الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا